الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما یو آیت تلاوت کو او د دې آیت سره سره ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث تلاوت کو. محترم ورونو دا څو جمعې مسلسل موږ د لمانځه بحث شروع کړی دی. د لمانځه بحث ما له دې وجې شروع کړو چې اکثره مسلمانان لمونځ کوي بعضی مسائلو کې بلکې په اکثره مسائلو کې مسلمانان خطای غلط دي غلطه طریقه سره خپل منځ ادا کوي. نو ما د لمانځه د موضوعګانو انتخاب او دغه مې تقسیم له دې وجې وکړو چې مسلمانان په خپلو لمانځو باندې پوه سي او خپل احکامات د لمانځو په صحیح طریقه باندې زده کړي او لمانځونه په صحیح طریقه سره ادا کړي. دا کوم کوشش سکی دا کوم سعی کی دا کوم سے د جمعاتو ترازی او عبادت ادا کوي باید دغه عبادت په صحیح طریقه سره ادا کی. دا خواري ابس او لاړه نسی دا المنځ ضایع نسی. نو د لمانځه مسائل دا ډیر ضروری دي چې هر مسلمان په دې باندې خبري. اکثره خلک موږ لیدلی چې اویا اتیا نوي تر سلو کالو پورې د لمونځونه کړي عبادات یې کړي خو له مسایلو بې خبرې. باید هر مسلمان د لمانځه له هرې مسلې خبرې که هغه د سفر لمونځي که هغه د کور لمونځي که هغه د جمع لمونځي نوافل دي که هغه تهجد دي په کوم وخت کې کیږي په کوم وخت کې نه کیږي. ځکه دا خواري د هسې ابس او لاړه نسی دا خواري یې ضایع نسی. نو دا د مسلمان لپاره بنیادی مسائل دي باید هر مسلمان یې زده کړي. محترم ورونو الله رب العزت په مسلمانانو باندې په ورځ کې 5 وخت لمونځونه لازم کړي او فرض کړي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی دا لمونځونه په خپل وخت کې په مسلمان باندې فرض دي بې وخته نه. کله چې وخت به راغی دغه لمونځ فرضیت ورته متوجه سو نو په ده باندې دغه لمونځ فرض. اوس په موږ او په تاسې باندې د ماسپښین لمونځ دغه فرض ده لیکن د مازدیګر وال تر هغه وخته پورې په موږ او په تاسې فرض نه ده چې تر څو پورې د مازدیګر لمونځ داخل سوی نه. کتاب موقوتا په خپل وخت کې به فرض ده دغه لمونځ.
نو دی الله رب العزت له جانب نه حکم د چې په خپل وخت کې به عبادت کې په خپل وخت کې به دغه دی لمانځه والا فریضه ادا کوي. لیکن کله کله انسان نه کوتاهي وشي، انسان د عذر په بنیاد باندې دغه وخت باندې خپل دغه عبادت دغه لمونځ ادا نه کړي، لمونځ تیر ناوخته سي، لمونځ تیر قضا سي، لمونځ بې وخته سو، یا بیا هم شریعت مسلمانانو ته حکم کړی دی چې دغه لمونځ به پرېږدي نه. که دغه لمونځ له تا نه قضا څه د دې دا معنا نه ده چې بس دغه لمونځ پاته سوی نو پاته سو نو نه به ادا کوي. د لمانځه د اهمیت پیش نظر شریعت دا حکم کړی دی چې که په خپل وخت کې دې نه ادا، لیکن دغه لمونځ دوباره را وګرځوه، دغه لمونځ په تا باندې لازم ده چې دغه لمونځ به راګرځوې، دا د تا په غاړه کې پروت ده. دغه لمونځ چې قضا سوی د فریضه د لمانځه قضا سوی له کوم مسلمان نه، نو دغه په لمانځه باندې راګرځول په مسلمان باندې راګرځول لازم دي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دغه قضایي راګرځول یې نه دغه انسان چې دغه لمونځ تر قضا سوی د الله رب العزت په نسبت باندې دا مجرم د دغه انسان د دغه لمانځه په باره کې چې د قضا کړی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، کوم انسان چې د عذر په بنیاد باندې یا لمونځ تیریر سو ویده سوی ده، لمونځ پاته سو، فلیصلی اذا ذکرها، کله چې وریاد سه دغه لمونځ د ادا کی. مطلب دغه ده چې دغه لمونځ پاته کیږي نه، دغه لمونځ به اگر که په وخت کې د ادا کړی نه بې وخته سه درنه قضا سو وخت ووتو یې، دغه لمونځ په تا باندې لازم ده چې دغه لمونځ کله در په یاد ستې ادا کی. لا کفارة لها الا ذلک، د دې لمانځه نه په بله طریقه نسي خلاصېدلی چې تر څو پورې د دغه لمونځ راګرځولی نه. دغه حدیث بخاري شریف راخیستی ده، نبی علیه السلام فرمایلي چې د دغه لمانځه نه د ځان خلاصولو طریقه دغه ده چې دغه لمونځ به راګرځوي، بله طریقه باندې انسان نه خلاصېږي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی من نسی او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، څوک چې ویده سوی د خوب له وجې لمونځ تېر پاته سه یا په یو کال کې مشغوله د لمونځ تېریر سه، لمونځ ته ورپام نه د لمونځ تېر قضا سه، نبی علیہ السلام فرمایلی د دې کفاره دا ده چې کله ورپه زړه شي دغه لمونځ دې راوګرځوي. نو د لمونځ کفاره د لمونځ قضایي بغیر د راګرځولو نه د لمانځه نه نه خلاصېږي انسان. دغه لمونځ به خامخا راګرځوي، دا په ده باندې لازم ده چې دغه لمونځ راوګرځوي. یو خو یو انسان نه لمونځ قضا سوی سره له قضا کېدو نه دغه انسان ګناهګار ده. که چیرې انسان په دغه قضایي باندې توبه وباسي، الله رب العزت چې کوم هغه ګناه د قضا کولو په وجه ورسره ملاو شوې ده او دی قضایي راوګرځوي، علما فرمایي چې هغه توبې په وجه سره به الله رب العزت هغه ګناه ده ته معاف کړي، لیکن دغه لمونځ نه معاف کوي. لمونځ چې تر څو پورې ده راګرځولی نه وي د دغه لمانځه حساب به الله رب العزت له ده سره کي، او د دغه د لمانځه د قضا کولو له وجې به الله رب العزت ده ته سزا ورکوي. لمونځ راګرځول چې قضا سوی دغه فرض ده په انسان باندې چې دغه لمونځ راوګرځوي. یو لمونځ قضا سوی، لس قضا سوی، سل قضا سوی، ټول لمونځونه راګرځول په ترتیب سره لازم دي. نو لمونځ مطلق توبه باندې که یو سړی شپېته اویا کاله د لمونځونه نه دي کړي، اوس دینداره سه د الله رب العزت هغه احکامات، د الله رب العزت هغه عذابونه چې الله رب العزت دی او لمونځ پرېښودونکي سړي لپاره ذکر کړي د هغو نه خبر سه او په زړه کې د الله رب العزت خوف پیدا سه، د آخرت ډار د ده په زړه کې پیدا سه، نو صرف په مطلق توبه سره هغه لمونځونه نه ورته معاف کېږي. دغه سړی به د ټولې زندګي هغه قضا سوي لمونځونه په طریقه سره راګرځوي. د باندې دا لازم ده چې په ترتیب سره هغه لمونځونه راوګرځوي چې څومره لمونځ په زندګي کې له ده نه تېر سوي، لیکن دغه ګناه چې د ده نه سوې ده
او دای په هغه باندې نادمي پښیمانه او دغه لمونځونه راوګرځي، الله رب العزت په دغه ګناه معافي ورته وکړي. نو محترم ورونو، لمونځ چې د چا نه قضا سوی دا راګرځول لازم دي. بیا د قضایي لمونځو لپاره علماو ترتیب ذکر کړی. یو سړی نه که چیرې د 5 لمونځو نه زیات لمونځونه قضا سوي، دا صاحب الترتیب نه ده. یو صاحب الترتیب ده، یو صاحب الترتیب چې نه هغه ده. صاحب الترتیب په شریعت کې دې ته ویل کېږي چې تر 5 نه کم لمونځونه قضا سوي. یو لمونځ تر قضا سوی، 2 قضا سوي، په ټوله زندګي کې 3 قضا سوي، دا صاحب الترتیب ده. دغه به د خپل لمونځ چې د نن ګهیځ والد چا نه قضا سوی په زندګي کې اول لمونځ قضا سوی ده، د ماسپښین د لمانځه نه مخکې شریعت حکم کړی دی بیا راګرځوي، کاراونه ګرځوي. د ماسپښین لمونځ که دی په جمع سره وکړي دغه لمونځ یې نه کېږي. دی به دغه د ګهیځ لمونځ اول راګرځوي، ځکه اوله مرتبه د ګهیځ د لمانځه ده، اوله درجه، اول ادا کول د ګهیځ د لمانځه حق ده. لیکن ده هغه حق ادا نه کړ، د ماسپښین لمونځ وکړ، نو دغه لمونځ یې فاسد ده. په فساد موقوفه سره علما فرمایي موقوف ته دا ولاړ فاسد ده، ناروا کاری وکړو، لیکن دغه ناروا والی ولاړ ده. کچېرې بیا د ماسپښین د لمانځه نه مازدیګر لمانځه نه مخکې نه راوګرځاو، ماښام نه مخکې نه راوګرځاو، سبا ګهیځ نه مخکې نه راوګرځاو، نو دا ترتیب ساقط څه. اوس که د شپږو لمانځو نه وروسته هر یو لمانځه نه مخکې راګرځوي که وروسته راګرځوي، دا مخکیني لمانځونه چې فساد کې واقع سوی هغه ټول سره جمع سو، هغه مکمل څخه فساد ختم سو. که چیرې په دې منځ کې یو لمانځه یا د 2 لمانځو نه وروسته راوګرځاو، دغه 2 لمانځونه چې مخکې ادا کړي دغه دواړه فاسد څه، دا هم راګرځوي. او که چیرې یو سړی صاحب الترتیب نه د 5 نه زیات لمانځونه په زندګي کې تیر قضا سوي، هر یو مسلمان نه زیات قضا سوي، او دغه لمانځونه یې راګرځولي هم نه، بیا دا سړی صاحب الترتیب نه ده. دی په هر وخت کې لمونځ راګرځولی شي، لیکن هغه اوقات مکروهه چې نه وي، د سترګې راختلو وخت نه وي، د سترګې لوېدلو وخت نه وي، او سترګه وچه په سر باندې ولاړ استوا ورته یایي. دغه وخت کې دغه 3 اوقات دي چې په دغو 3 اوقاتو کې قضایي لمونځ کول هم ناروا دي، مکروه دي. هر لمانځه نه مخکې هم راګرځولی شي، هر لمانځه نه وروسته هم راګرځولی شي. دا صاحب الترتیب نه ده، ځکه په ټوله زندګي کې د ده نه د 5 نه زیات لمونځونه قضا سوي دي، د ترتیب ساقط سوی ده. نو دی چې کله غواړي او په کوم وخت کې غواړي چې کوم لمونځ غواړي دی یې راګرځولی شي. یو سړی نه چې زیات لمونځونه قضا سوي په ټوله زندګي کې، علما فرمایي دغه سړی د نفل نه کوي، نفل کیږي، لیکن بهتره خبره دغه ده چې دی د نوافل پرېږدي، د نوافلو په ځای د هغه خپل قضایي راوګرځوي. ځکه د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت د نوافلو پوښتنه د انسان نه نه کوي چې تا نفلونه ولې نه وکړي، تا ولې تهجد نه وکړي، تا اشراق ولې نه وکړي، تا اوابین ولې نه وکړي، تا د ساعت لمونځ ولې نه وکړی. الله رب العزت د دې حساب نه کوي، د فرائضو به پوښتنه کوي. باید مسلمان فرائض راوګرځوي، کومه فریضه چې د ده په غاړه کې پرته ده، کوم لمونځونه قضا کړي دي هغه قضایي راوګرځوي، او هغه په ترتیب سره راوګرځوي. علماو دې ته ترتیب یې ښیي ده. مثلا یو سړي نه په زندګي کې 100 یا 50 یا 80 یا 1000 لمونځونه قضا سوي، خپل زندگی ته به دی حساب ولګوي چې په ما باندې په کوم کال باندې زه د څو کالو وم چې بالغه شوم، بیا د ما زندگی څومره تېروله، ما به په ورځ کې څو لمونځونه کړه. هر سړي ته معلومات دی د خپلې زندگی چې په زندگی کې به دې څومره لمونځونه کړه، په ورځ کې کوم لمونځ تا په ټوله زندگی کې نه ده کړی. اکثره خلکو د ګهیځ لمونځ په ټوله زندگی نه ده کړی، که کړی شاذ او نادر به یې کړی. د ماخوستن د لمانځه نه دغه رنګه غافله وي په عقل او شعور باندې. خپل د زندگی د لمانځو حساب به ولګوي چې کله د ده یقین پیدا سه چې یاره د ما نه 100 لمونځونه قضا سوي په ټوله زندگی کې،
یا ما 10 کاله په زندگی کې دغه لمونځ په دې طریقه سره کړی دی، ماسپښین وال مې 10 کاله نه ده کړی، د مازدیګر وال مې 10 کاله نه ده کړی، د غیظ وال مې 10 کاله نه ده کړی، ټول به حساب په کاپوی باندې لزان سره ولیکي. علما فرمایي چې د هر لمانځه سره د اول لمونځ راګرځوي. غیظ لمونځ چې ادا کړي یا د ادا کولو نه مخکې د یو لمونځ د غیظ وال راوګرځوي، لیکن په دې کې به نیت د اول غیظ کړي. اوس معلوم نه ده چې د اول غیظ معنی په کوم تاریخ قضا شوی دی، لیکن دغه معلومات ده چې اول غیظ خو یو رانه قضا ده. نو دلته به د اول غیظ وال تذکره وکړي، په ماسپښین کې به د اول ماسپښین تذکره وکړي، په مازدیګر کې اول مازدیګر، د غره کا مقام کې اول مقام، سبا به بیا هغه یو د اولې درجې ولاړ هغه ادا سه بل به راسي په اوله درجه به ودرېږي، سبا به بیا اول قضا شوی لمونځ راوګرځوي د غیظ. نو په دې طریقه سره به خپل منځونه راګرځوي تر څو پورې هغه حساب مکمل شوی دی. قضایي لمونځونه راګرځول په هر مسلمان باندې لازم دي چې بالغ او د بلوغ نه وروسته د دنه لمونځونه قضا شوي، دا فرض دی په ده باندې چې دغه لمونځونه راوګرځوي. نوافل باید انسان ادا کی، لیکن کچیر دی او مسلمان په غاړه کې فرائض پراته باید د نوافلو نه بهتر ادا دي چې فرائض ادا کی. هر یو سړی د وخت لمانځه سره سره یو لمونځ فرض راوګرځوي چې کوم لمونځ د ده نه قضا شوی. نو په مسلمانانو باندې دغه لازم ده چې د بلوغ نه وروسته کوم لمونځ قضا شوی هغه راوګرځوي، ځکه الله رب العزت په دې حساب او دغه قضا شوی لمونځ الله رب العزت په توبه باندې نه معاف کوي. که یو سړی په اخلاص توبه وباسي نو دغه لمونځ معاف نه ده، لیکن دغه لمونځ چې قضا کړی ده دا کبیره ګناه ده، لو ګناه ده. الله رب العزت به دا ګناه معاف کړي، لیکن د دغه لمانځه حساب به الله رب العزت د انسان سره کوي. دومه مسله د لمانځه په باره کې صلات المریض ده، د بیمار سړي لمونځ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راځي، عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله په ما باندې د بواسیر او بیماری ده، لمونځ سره به څه طریقه کوم؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل په ولاړو باندې لمونځ کا، فإن لم يستطع فقاعدا، کچیرې په ولاړو باندې نسې درېدلی د قیام طاقت نه لري بیا په ناسته باندې لمونځ وکړه. فإن لم يستطع، کچیرې په ناستو باندې هم نسې کېناستلی، تکلیف وي، بیماري دي زیاته وي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل فعلى الجنب، بیا په څنګ باندې سمله په اشاره سره لمونځ وکړه. لمونځ هغه عبادت ته چې الله رب العزت په یو حالت کې نه ده معاف کړی. سیوری انسان قادر ہی په لمانځ ادا کولو باندې اگر کاغه په اشاره سره ای، نو ایک مسلمان ته حکم ده چې ته په اشاره سره د لمونځ ادا کوي. په یو حالت کې الله رب العزت لمونځ نه ده معاف کړی مسلمانانو ته، لمونځ په هر حالت کې مسلمان ادا کوي. کدی اشاره نه ولوي دوی دغه انسان بي وخه ده، اشاره نسی کولای، سر نسی کولای، بے اختیار سوئی دی، بیماری شدت پہ زیاد ده، بیماری زیاد ده، تکلیف درد زیاد ده. بیا د دای دغه لمونځ مؤخر کې لمونځ دی پرېږدي، بل وخت چې کله دی هوش کې راسي، کله دی بیدار راسي، کله د بیماری دومره قدرت په ده کې پیدا شي چې دی د عبادت ادا کولو باندې پیږي او په طریقه سره ادا کولای شي، بیا د دغه عبادت به طور قضایي راوګرځي. نو دغه عبادت الله رب العزت انسان ته په یو وخت کې نه معاف کړی چې انسان دی په بیماری په حالت کې نه ادا کوي، دی په اشاره سره ادا کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابي ته وویل چې کچیرې په قیام سره نشي کړای، په ولاړو باندې نشي کړلای، په ناستو یې وکړه، په ناستو یې نشي کړلای، په اشاره سره یې وکړه. نو دغه فریضه د لمانځه په هر مسلمان باندې لازم ده چې دی قدرت لري په هر طریقه سره اگر که په اشاره سره دغه فریضه به ادا کوي. یو سړی بیمار ده، قیام درېدل په فرض لمانځه کې فرض دی. یو سړی ده که فرض لمونځ نه کوي، نوافل کې او دی په ناسته باندې دغه نوافل ادا کړي، نوافل ادا کیږي خو لیکن هغه ثواب به کم وي.
لیکن یو سړی د فریضه د لمانځه ادا کوي او دی په درېدا باندې قادره ده دغه فرض یې نه ادا کیږي ځکه د فرض لمانځه لپاره درېدل دغه فرض دي خو که چیرې سړی مجبور سي بیمار سي طاقت نه لري په قیام باندې درد یې په پښو باندې یا نوره داسې بیماري لري چې هغه ته تکلیف جوړوي په قیام باندې نو بیا شریعت حکم کړی دی چې ته په ناسته باندې دغه لمونځ ادا کړه او بیا که په ناسته باندې دغه رکوع او سجده کولی سي مځکه باندې ټنډه لګولی سي بیا هم شریعت حکم کړی دی چې ته به سجده لګوې دغه سجده فرض ده ځکه د یو فریضې د پاتې کېدو په وجه سره لمونځ نه ادا کیږي لیکن یو سړی که بیا دغه ټنډه ونسي لګولی قدرت نه لري قادره نه ده چې په مځکه باندې ټنډه ولګوي شریعت بیا د اشارې حکم کړی دی لیکن اشاره به په کوم انداز سره کی یو سړی څه بیمار څه سجده باندې قادره نه ده په رکوع باندې قادره نه ده شریعت حکم کړی ده چې د رکوع او د سجدې په منځ کې به د فرق کی که چیرې د رکوع او د سجدې د اشارې په منځ کې د فرق نه وایه رکوع او سجده په یو انداز سره په اشاره سره وکړه دغه لمونځ یې نه ادا کیږي کله چې د اشاره د رکوع لپاره کې هغه به لږ جګوي او کله چې د اشاره د سجدې لپاره کې هغه به د رکوع د اشارې نه لږ ټیټه وي چې مځکې ته ورقریب وي مځکې طرف ته نږدې ځکه سجده دغه لاندې مځکې ته کوزېدل دي او په مځکه باندې سر لګول دي نو د اشارې د رکوع او د اشارې د سجدې په منځ کې به دغه تفاوت وي دغه فرق به وي که چیرې فرق نه وي دواړه رکوعګانې دواړه اشارې یو رنګ وي نو دغه لمونځ د انسان نه ادا کیږي یو سړی چې په لمانځه لمونځ په اشاره سره کی نو هغه به په اشاره سره لمونځ څرنګه ورکړي شریعت دغه حکم ده چې دغه سړی به په مځکه باندې کېناستول سي هغه که د بل چا په مدد سره یې که په خپله باندې کېناستل کیږي یا خو به دی د قبلې طرف ته پښې وغځوي او ملا ته به خپل بالښتونه یا دیوال یا یو شی ټیک ولګوي چې ملا یې راجګوي مخې د قبلې طرف ته او که یو سړی کېناستلی هم نسي دی د یا یې داسې ستونې ستاغسملي د قبلې طرف ته د پښې وغځوي له خوا طرفه د بالښتونه یو دوه سرو ته کېږدي چې سر یې لږ راجګي خو شرط دغه ده چې په سر باندې اشاره کولی سي سر ښورولی سي که یو سړی سر هم نسي ښورولی او صرف سترګو باندې اشاره کوي یا په خپلو بڼو باندې اشاره کوي یا په خپلو وریځو باندې اشاره کوي دغه لمونځ قابل قبول نه ده دغه لمونځ نه ادا کیږي د اشارې لپاره حرکت د سر دغه شرط ده سر به خامخا ښوروي او دغه سر چې ښوروي دغه د رکوع او د سجدې په منځ کې به فرق واضح کوي چې د سجدې والا اشاره به لږ اوږده وي لږ به لرې وي لږ به لاندې مځکې طرف ته کوزوي او که یو سړی علما فرمایي په مځکه باندې قادره وي چې په مځکه باندې کېناستلی سي رکوع او سجده کولی سي بیا د ده لپاره د اشارې باندې لمونځ کول دغه قابل قبول نه ده ده باندې لازم ده چې دی رکوع او سجده وکړي په ناستو دې وکړي هغه په هره طریقه سره دی کېناستی سي او که چیرې دی په مځکه باندې سجده نسي کولی فقها فرمایي بیا دې هم دی په مځکه باندې کښېني اشاره دې وکړي لیکن په مځکه باندې دې وکړي ځکه په مځکه باندې کېناستل دغه بهتره دي د دې نه چې دی یو جج باندې کښېني مثلا نن سبا کرسۍ دي یا هغه میزونه چې هغه د لمانځه لپاره بعضې مساجدو کې کېښول سوي بهتره دغه ده بهتره طریقه دغه ده چې دی د په مځکه باندې لمونځ په هره طریقه سره کېناستی سي پلترۍ وهلی سي پښې د قبلې طرف ته غځولی سي په بله طریقه سره کېناستلی سي ځکه چې څومره سړی مځکې ته قریب وي دومره عبادت الله رب العزت ته خوښ که یو سړی د مځکې د کېناستانه معذوره وي بعضې مشکلات بعضې بیماریانې دا دي چې سړی په مځکه نسي کېناستلی بیا شریعت حکم کړی دی چې دی په کومه طریقه سره په څه شي کېناستی دی د کښېني لیکن اشاره د رکوع او د سجدې په اشاره کې به واضح فرق وي که چیرې دغه فرق رکوع او د سجدې په اشاره کې نه وي دغه لمونځ یې نه ادا کیږي نو محترم ورونو دغه د بیمار سړي لمونځ ده چې کوم سړی بیمار یې دی په لمونځ باندې رکوع او سجده باندې قادره نه وي نو شریعت حکم کړی دی چې ته په اشاره سره لمونځ وکړه نو دغه د لمانځه
د اهمیت طرف ته اشاره ده چې الله رب العزت ته عبادت دومره مهتم بشان ده چې الله رب العزت په مسلمانانو باندې په یو حالت کې د چوټ اجازه نه ده ورکړې، د معافي اجازه نه ده ورکړې، په هر حالت کې به دغه لمونځ ادا کوي. نو محترم ورو باید هر مسلمان د عبادت طرف ته متوجه سي او په صحیح طریقه سره دغه عبادت ادا کړي. الله رب العزت دی او ماته بیا تاسو ټول ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.